زما د ایمان او د عقیدې ډېر معزز او حاضرین او مسلمانانو دا الله تعالی حکم دی چې الله هغه خلق خوښي کم خلق چې توبه وباسي او الله هغه خلق خوښي چې کم خلق پاکیزگی حاصله صفا پاکیزه ژوند تیروي پاکیزگی او صفائی دا معنا چې د ځان صفائی کوي د پاکیزگی او د صفائی دا مطلب دی چې اندامونه د ګناهونو نه صفا ساتي د صفائی او پاکیزگی مطلب دا دی چې مال د حرامو نه ساتي پاکیزه او حلال رزق خوري نو که د ظاهر صفائی ته مونږ صفائی وایو چې سړی اودس وکړي جامې صفا واچوي د بدن صفائی وکړي یقینا چې دا صفائی ده او د خدای خوښه ده د دې سره دا هم صفائی ده چې بنده حلال رزق استعمال کی د حرام منځان بچ کی ځکه د حرام رزق په ظاهري صفای ډېر اثري کم بنده چې د رزق په معاملې کې احتیاط نه کوي هغه ته د ظاهري صفای توفیق دې نه ورکړي هغه صحیح اعمال نه کوي پسندیده او خدای ته خوښ اعمال ددن نه صادري ذکر انبیاء کرام ته پیغمبران علیهم السلام ته د خدای د طرفه حکم دی یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اے پیغمبران د پاکو سيزونو نه د حلالو سيزونو نه تاسو خوراک کوئ وعملوا صالحا نیک عمل کوئ د قشان لکه پیغمبرانو ته چې خدای حکم کړي مؤمنانو ته هم خدای حکم کړي یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم وعملوا صالحا اے ایماندارو خلقو د ایمان والو کم سچ تاسو ته موږ درکړي دي دا غي حلال نه خوراک کوي واعملوا صالحا او نیک کارونه کوي نیک اعمال کوي نیک اعمال د حلال رزق نه رسته ذکر کړه د دین عالمان وایي دې کې دې خبره ته اشاره کدا غواړي چې تاسو ته د نیک عمل توفیق خدای درکړي نو حلال رزق استعمال کچره تاسو حرام رزق استعمالوي د عمل صالح د نیک عمل توفیق به تاسو ته خدای نه دی دیو جنا پیغمبرانو د رزق په معاملې کې ډېر احتیاط کړي حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم واسه معصوم دی د صدقات او د رزق نه یو دو کجوري وګړي ځکه نه پوهه د معصوم د علم او په ورته نه و چې صدقات پیغمبرانو د هغه په بچو خدای بند کړی دا وی ته جایز نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو چې دا کجوره وګړه حدیث کې دا څه لفظ ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی خلیته ورته اشاره وکړه ماشم ده چې دا کجوره وګرځاوت نو هغه باندې د خلینا په خله کې زبیدلې کجوره داغه د خلینا راوېست چې د بدن ته د حرام رزق داخل نشي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې یو غلامو چاته په سفر تللو دته سفارات پیش کړ هغه خوراک د وګړو بیا ورته غلام ویلې
جاهلیت زمانہ کې دا سوا زبچ سفر ته لاړم نو دا دم به مې واچو خلکو به پیسې راکوي هغه دم مشرکانه دم او شرکی الفاظ پکې منتر او بکر صدیق ورته خدا تا چې ما ته رزق درک دا ته د حرام دم د ناجایز دم په بدل کې ملو شي وای او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قوت مریتا دنه نکړه او تر هغه پورې دنه نکول او راوستل چې الټي ورغله هغه حرام سي چې خوري و غیر اوچت راوست راولټه کړی ځکه دا نه برداشت کولای چې زمان بدن کې د حرام رزق پاتې شي امام ابو حنیفه رحمه الله یو عظیم شخصیت دی د چا په مذهب چې مونږ او تاسو قرآن او حدیث باندې عمل کوو د امام ابو حنیفه رحمه الله د تشریع مطابق مذهب دا معنا ده په قرآن او حدیث عمل کوو او د امام ابو حنیفه رحمه الله د تشریع مطابق هغه چې څنګه تشریع کړي د مذهب دا معنا نه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نور خبرې دي او د امام ابو حنیفه جدا خبرې دي من د امام ابو حنیفه منو د رسول الله نه منو دا څه نه دا ګورئ مذهب دا معنا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو وضاحت مونږ ته امام ابو حنیفه کوي خبره خدای او د خدای د رسول دی وضاحت امام ابو حنیفه چې کم کړي دا غي پسې مونږ نو د رزق په معاملې کې ډېر احتیاط کاوه د کاروبار دا او د کپړو تجارت وکاو یو ځلې س کپړې وي او په هغه کې داغ لګېدل عیب جنې دا خادم ته ویلې مزدور دا چې دا کپړې د کله خرڅولې پچا نو دا عیب به ورته وښایي چې دننه پکې دا عیب ځکه عیب ښودل ضروري دي عیب به نه پټی چې څه کې عیب دا عیب دی نو دی خوښه مزدور ورته عیب ونه ښوده په ګران قیمت یا کپړې خرڅ پیسې امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی امام ابو حنیفه ته تاسو کو چې کله دې دا کپړې خرڅوي نو عیب دی ورته ویلې هغه ته نه عیب خونه ورته ونه امام ابو حنیفه رحمه الله سخت غصه شو ورته دا پیسې واخله او غسړي له زر وې سو کپړې تیرا واپس هغه ته دا کور ماته نه معلومه راغو بازار سره ولا امام ابو حنیفه رحمه الله ورته ښا دا ټول پیسې 200 صدقه غریبانو له ورکا د دې استعمال ماته نه دی نه هغه به د رزق په معاملې کې دومره احتیاط کوو یو ځلې ورېزوا امام ابو حنیفه رحمه الله د کپڑے دکان مازیګر کې بند کړ عام معمول مطابق به د ماخام منزله بنداو چا ورته ولې د دکان وختي بند کړ وې دا ځکه چې ورېزوا او چې څوک اخیستون کې راشي سودا کوي نو هغه ته د کپړو رنگ ورته صحیح نه ښکاري ځکه ورېز کې رنگ صحیح نه ښکاري تت ښکاري خرابه دا هغه په وخت یو رنگي ما به ورکړې بل رنگي اغلبا نظر باندې مغه رنگ راشي چې کومه وخت پیسې برا کې نو پیسې با مشتبه شي اشتباه وکړي راشي نو درځه په معاملې کې انبیاء کرامو صحابه کرامو د دین ائمه مشران ډېر احتیاط وکاو ځکه حدیث شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو سړی په سفر کې وخت به ګډ وړي صفا بنای ځکه سفري دوری به پرتی جامع به خیرنیا چولی ځکه سفر کې په جامو ډېر خیال نه ساتل کی موږ به کې خدای ته به الله سنولي وګدو چې خدای ادا کارو کې خدای ادا وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فانا یستجاب له
دله بسنګ قبول دعا به د څنګه قبول شي د دعا خدای نه قبلای ولی ځکه خدای دعا نه قبلای چې ماکله حرام وملبسه حرام وجسده غذي بالحرام دا د سکاک د حرام نه دی د جامع د حرام نه دی او د بدن په حرام رزق نشو نما کینو د دعا په څنګه قبول مطلب دا چې سفر کې سړی پراګنده حالت دا د دعا د قبلېدو وخت دی دی وخت کې خدای دعا نه رد کوي خو الله وي د دعا څنګه قبول کوم چې د هر څه د حرام بل حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم جسد نشو نما دا چې په حرام سره وشي دا جسد د دې لایق دی چې دوزخ اور تواچو اور د جهنم د دې بدن سره ډېر لایق ځکه د حرام رزق وړل په حرام رزق بدن لوی کړي د حلال او د حرام تمیز او امتیاز نه نو خدای وای د خدای هغه خلق وختي چې بار بار توبه وباسي هغه خلق وختي چې صفا پاکیزگی حاصلای پاکیزگی د بدن پاکیزگی د اندامونو پاکیزگی او د مال پاکیزگی دا ټول پکې راځي چې د مال صفای حاصلای د حلال رزق تلاش کوي د حرام او نزان ساتي خدای قران کې وای دا سه خلق خدای خو خیر خدای ورسره مینا ده د خدای ورسره محبت ده چې د حلال او تلاش کوي او د حرام او نزان ساتي د حلال او د حرام او امتیاز کوي دا نه چې حلال او د حرام او امتیاز نه کوي چې څو ترازی او استعمال دا سم مؤمن شان داده چې مؤمن به د رزق په معاملې کې ډېر حساس د رزق په معاملې کې به ډېر سوچ کوي ار سبق ته نه ورچي چې سرازي او وسا ورچي چا پښتانه وي خپل لدی پي کړه خري او کړه سپي نه حلال رزق دا سیس خدای اجازه کړي ته د خدای اجازه کړي بس کوم سيزونه خدای حرام ګرځولي خدای اجازه نه کړي دا غي نه وزن ایت په ور نزدیکي هم نه او کوم کارونه خدای اجازه کړي به کوي مسلمان شان بدای مګورئ حدیث شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کمن وړای چې بدن ته پریوزي د حرامو د دعاګانې خدای نه خبر د دې وړای د حرام او نحوست او سپیرتوب داده چې تر ډېر وخت پورې بستا دعاګانې خدای نه خبر یو عالم ته چا دعوت ورکاو په خوا وخت د کتابونو کې واقع اغلا څنګه ته دعوت قبل اولم ضروری دي چې څوک دعوت درکې نو دعوت قبل اول واجب دي بغیر د عذر نه دعوت ته سره لاړ نشي د عذر شرعي نه علاوه دا سره ګناهګار دي سو عذر نه نو دعوت به قبله دا دعوت قبول کو ورغه هغه سره چې داغه حرام کاروبار پیسې حرام کاروبار باندې پیدا کړي او د عالم له خپته نه وته بزخلا دغه خوراک وکړه د دوی په خدای مې د قسمه چې سلوخت ورځې پورې د تهجد او توفیق خدای ما ترانه چې ما سوچ کو چې ما څه ګناه کړی دا چې خدای مې د شپې ځان لنه ودرای او د تهجد او توفیق نه راکړي و چې خو سوچ مې وکړه ما چې دا ډوډۍ مې خړلې دا د هغه خوراک هغه نحوست او سپیرتو د ډوډۍ مشتبه و حرام نو الله دا موږ په بچا الزام باندې لګاو ګورای چې د پلان کې حرام کار دی او د دعوت څنګه قبول کم او د صدقې له څنګه ورشم او د وعده له څنګه ورشم بچا په الزامونه نه لګاو هي الزامونه لګولم ګناه ده څنګه دا تاسو پتا ده چې دا حرام دی هغه په توبه وستي او دا به حلال وي یا کې دې چې هغه حرام پیسې هغه چاله ورګري او د چکم
صدقه کړې ده د چانه قرض پیسې اخیستې حلال پیسې باغوي کړي چانه حلال وخت قرض خپل حرام یا غل ورکی چې دا واخلا غلم پته ونه لګي چې دا حرام را کړی او د په قرض باندې صدقه وکړي نو بیا خو پیسې هیڅ شبهه پکې نشته په چا به الزام نه لګاو خو د رزق په معاملې کې ډېر احتیاط پکار دی چې مونږه د حرام او نزان بچ کو د حلال د رزق تلاش وکړو په لګو چې په خدای ډېر برکت واچي او حرام او ډېرو کې خدای برکت نه چي نحوست سپیرتو به پکې او د عبادت غزو خدای ختمي د عبادت توفیق بندل خدای نه ور کوي او دعاګانې خدای رد کوي نه قبلای الله تعالی دې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي درود شریف او اللهم صل